نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد يحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دا برتوی ګرم الله اول خو زه به تاسو درخواست کوم چې مخکني سیټونه وړه کې شاتني کسان چې دي اب ځان محتاجه غني دا رومبنه کلاس چې دی درس قرآن دی او قرآن ته موږ ټول محتاج یو با په ادب کینو او بل بدادا چې چاته نوی راتلونکو والا تبا پاسونه اب راځي ځان له پخپله کینی دا پروګرام د حل بردارۍ دی او ناشنا خبره دا ده چې تاسو د پاسه انور دی هغه انور شاته پاتې شو خو دا انور چې دی دا یو فیملی ده دې ته شمس وی او د دې انور نه غیر چاپیره یوازې نه دی سیارې دي یوه سیاره چې د انور ته ډېره نږدې ده هغې ته عطارد وی موږ به ورته مرکري وی چې ډېره لرې ده تې هغې ته نیپچون وی او دا نږدې سیاره داسې ده لکه څنګه چې زمونږ ناظم صاحب ته خپل سیکرټري نږدې جو هغه هیلپ کوي او لرې سیاره داسې ده لکه څوکیدار چې بار په دیواله یا په دروازه ولاړي چې هغه سیکیورټي ورکوي دا ټول د انور فیملی ده موږ د انور ته به ګورو د دې نه به عبرت الو دا څنګه چې د انور دی داسې زمونږ چې څوک هلپ والي زمونږ مشر نه به انور که خیري او دا نور کسان چې دي دا به سیاري د دې انور نه غیر چاپېره چې کومې سیاري دي یو پکې ځمکه ده ځمکې ته په انګلیش کې ارت وی تاسو به حیران شئ په عربۍ کې ورته ارض وی الف ر غداد او ای آر ټي ایچ ته ویلی چې ارت او ارض ځمکه واحد ځای دی چې په هغې باندې زنده سري اوسي او په هغې کې لایف دی ژوند دی په نورو کې نشته او دا ژوند چې ده دا ځمکه چې ده دی موږ ته حواله کړې ده انی جاعل فی الارض خلیفه موږ په دې ځمکه کې د الله خلیفګان یو نو نور زموږ مشر دی هغه ته به ګورو نو نور دوه کاره کوي یو دا چې هغه رڼا ورکوي کو فرض کا د دې انور نه موږ تقریبا 8 لاک میله د انور نه لري یو نو کو موږ د انور ته د ځمکه لږه نږدې شوه نو ټول به سوي یو او که دا ځمکه د انور نه لږه لرې شوه نو ټول به د یخنۍ نه مړه یو نو دا ځمکې نه غیر چاپېره چې موږ یو د انور موږ له یو طرف ته رڼا راکوي او بل طرف ته دا ځمکه دا نور چې دی د خپل ټول سیارې په یو اربیټ کې کنټرول ساتي دې ته کشش ثقل وایي ګریویټیشنل فورس نو د نور دا دوه ذموارۍ دي یو دا چې رڼا ورکوي او دویمه ذمواري د نور دا ده چې د خپل کشرانې په اربیټ کې نیولي نو زمونږ چې کوم ناظم صاحب وي هغه به موږ له رڼا راکوي رڼا به خورئ او زمونږ ناظم صاحب به خپل کشران په کنټرول کې ساتي کشش نه به یې نه بار کوي ځکه موږ ته د ځمکه حواله ده په دې موږ اوسو موږ ته نږدې سیاره چې دا سپمۍ ده خو هلته مو اوبه نشته لایف نشته ورپسې مریخ ته هلته هم نشته صرف ځمکه یې موږ ته حواله کړې ده موږ ته ویلي وو چې انی جاعل فی الارض خلیفه په دې ځمکه به تاسو یې نو په دې ځمکه چې ته یې نو ته به خپله ډیوټي کوې نور خپله ډیوټي کوي نو څنګه چې په کائنات کې نور چې دی هغه رڼا خورئ دغه شانتې زما ستا په تنظیم کې به زموږ مشر رڼا خورئ نو رڼا څه ته وایي په آیات کرسی کې موږ څه ویلو یخرجهم
من الظلمات الی النور، د تیرون رڼا طرف ته بځي، او رڼا په قرآن او په حدیث کې ده. نو زمونږ د مشر به دا ذمواري چې موږ له به داسې کلاسونه ارینج کوي چې په هغې کې د قرآن او د حدیث رڼا خورېږي. او بیا به زمونږ د مشر دا ذمواري چې هغه به خپل کشران په خپل کشش کې ساتي، هغه به د هغې نه غفلت نه برتاوي، د هغه د غم او د ښادۍ، د هغه د خفګان او د خوشحالۍ تپوس به کوي. ځکه چې یو سړی د اربیټ نه اووت، د ځمکې د اربیټ نه چې کومه سیاره ووته، بیا به قیامت راغلی. دا قیامت ځکه نشته چې دا ټولې سیارې په خپلو اربیټس کې ګرځي، او په اربیټس کې ځکه ګرځي چې نورې ځان ته راکاږي، دې ته کشش ثقل وایي. اکو فرض که دا ختم شو، نو دغه شان مشر چې دی هغه به د خپلو کشران په اربیټ کې ساتي، د هغې سره به تعلق ساتي او رڼا به ورته ورکوي. د رڼا دپاره په مختلفو بانو باندې به تربیتي اجتماعات کوي، ځکه چې په ماپ د جماعت په ملګري کې او په عام سړي کې به فرق وي. د جماعت ملګری به د قرآن او د حدیث په رڼا کې خپل کار کوي، جبکې بل سړی ټول سوچونه د پښتو دي. نو وایي زه چې د خپل رور دپاره دوزخ ته لاړ نه شم، نو په قبر کې به یې سملم. ابه دا خبره کوي، خو ما ته به دا خبرې نه کوو. اوس دا ده چې ما ته ځمکې ته رالیږلي، نو زموږ څلور ذموارۍ دي، هغه به کوو. نمبر 1، ځمکه یې موږ ته حواله کړې وه، موږ ته یې څه ویلي وو؟ وما خلقت الجن والانس. دا بل به را سره تاسو وایئ چې اوده رانه نه شئ، نو عبادت به کوو. دې وجې نه هغه سړی به د جماعت سړی صحیح سړی نه وي چې هغه د سهار مانځله نه پاسي، ځکه د عبادت یو صورت چې دی هغه مونځ دی. نو په مانځه کې بیا د ښه او د بد، د کره او د کوټه پته د سهار په مانځه کې لګي. نو د سهار په مانځه کې به مونږ یو ولې زمونږ ړمبی کار دی چې عبادت به کوو. بیا زمونږ ورپسې د مانځه نه علاوه چې زمونږ د زکاتونو سیسټم ټیکي، بیا د هغې نه علاوه په موږ کې چې په کومو کسانو حج فرض دي چې هغه حج له تللی یا حج له به ځي داخله یې کړي. اوس څه کال چې د کومو کسانو سره پیسې وې، څه کال پکې اډو خسڼې ونه او هغې داخله نه یې کړې، نو دا عبادت نه دی کړی. ځکه زما ستا ړومبنۍ ذمواري څه ده چې موږ به عبادت کوو. دویمه ذمواري چې موږ ته قرآن ښوولې وه هغه دا وه چې ولا تفسدو فی الارض، ورانۍ به نه کوو. دا ځمکه ما تاسو ته حواله کړې ده، انی جاعل فی الارض خلیفه، ته د دې خلیفه خو فساد به نه پیلاوې. نو کوم ځای نه چې فساد پیلاویږي د هغې نه به ځان ساتو. دې وجې نه که زموږ وروڼو موږ ته په سوشل میډیا باندې کنځل وکړل، نو موږ به ورته جواباً کنځل نه کوو، دې نه به فساد پیلاویږي. موږ به ورته وایو چې زما وروره ته په خبره نه پوهېږې، خو کنځل چې دی دا د هغه خلقو کار دی چې هغې ورته وایي چې سباب المسلم، مسلمان ته کنځل کول چې دي فسق، دا فاسق سړی کوي، او الحمدلله زه فاسق نه یم. نو زمونږ په کردار او په خوی کې به فرق وي، ځکه چې موږ به ورانې نه جوړو. ولې موږ ته ویلو چې ولا تفسدو فی الارض، دا ځمکه په بد اخلاقۍ هم فساد راځي، په دې ځمکه کې د قانون په خلاف ورزۍ هم فساد راځي. نو موږ به د قانون خلاف ورزي نه کوو. نو موږ ته چویل چې لیفټ هینډ ډرایو، نو موږ به لیفټ سایډ باندې ګاډی چلو. که موږ ته وایي چې رایټ هینډ ډرایو، موږ به په رایټ باندې ګاډی چلو. او که موږ ته وایي چې په لینډ کې وای، نو موږ به د لینډ خلاف ورزي نه کوو. موږ به د خپلو کردارو نه خلقو ته دا ښیو چې موږ فساد نه پیلاوو. نو ډیر جنگونه په دې ختم شي چې که ستا حافظ نعیم الرحمن ته چا سپکه خبره وکړه، نو ته به وایې چې یاره ما سره سپکه خبره خوند نه کوي، ځکه چې زه د کم کلام حامل یم په هغې کې دي چې ولا تفسدو فی الارض، تاسو په ځمکه کې فساد نه کوئ. نو راځئ چې د اوس نه دا اراده وکړو د دې حل په دې پروګرام کې چې موږ به حتی الوسه کوشش کوو چې په ځمکه کې فساد پیلاو نه شي، ځکه دا زموږ دویمه ډیوټي ده. درېیمه ډیوټي چې موږ ته قرآن ښوولې وه هغه دا وه یتفکرون فی خلق السماوات والارض. موږ به سبق وایو، موږ به تدبر کوو، موږ به تفکر کوو، موږ به ساینس او ټیکنالوژي وایو، موږ به قرآن او حدیث وایو، او موږ به خپلې خبرې په علمي بنیاد باندې کوو. نو د هغې نتیجه دا ده چې زمونږ به ملګري تعلیم یافته، زمونږ ملګري به په امتحان کې ښه رواني،
زمونږ ملګري چې دی هغې له مونږ سټډي سرکلز او ټیویشن کلاسونه ارینج کوو چې یتفکرون فی خلق السماوات والارض سبق به وایو ځان به په دې پوه کوو نو موږ سره به لیټریچري نو موږ به خطبات هم ویلي موږ به دینیات هم ویلي او زموږ سره به علمي او آخري خبره دا ده چې زموږ په کومه ډیوټي ده هغه دا ده چې موږ خدای پاک دلته دې له رالیږلي یو لیقوم الناس بالقسط چې د انصاف نظام راشي نو موږ به د ظلم د نظام خلاف د انصاف د نظام ملګري یو نو زموږ په کور کې به هم انصافي منګه کو نایکان یو نو د خپلو نوکرانو سره به هم زموږ د انصاف معاملې او که منګه پلاران یو نو د خپلو بچو سره به هم د انصاف معاملې په جینکو پالکانو کې به فرق نه کوو په جایداد په تقسیم کې به ورانې نه کوو ځکه چې لیقوم الناس بالقسط انصاف پراولو او دغه انصاف د نظام دپاره به موږ په سیاست کې ایسالو وی تاسو سره راغلی صحابي ته وی ناغه ته وی لنخرج العباد ګوره دا زما ستا ماټو ده لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد موږ به خلق د بندیانو د دغه نه اخلو د بندیانو د غلامۍ نه وباسو او موږ به خلق د الله غلامۍ ته نه باسو دا کم کسان چې را روان دي که تاسو دې ته ګورئ زه خو نه کوم خبرې زه ورکړئ دې راشي دا پابندي به چې ما ته به ګوره کړي زه بیا هم بیا دې ته ګورم ما تاسو ته تر اوسه پورې څلور خبرې وکړې نمبر 1 ځمکې ته موږ خدای د خلافت لپاره رالیږلي یو انی جاعل فی الارض خلیفه موږ په دې ځمکه کې جو مخامخ موږ ته نور دی نور موږ له دوه څیزه راکوي یو رڼا راکوي یو موږ په کنټرول کې ساتي اربیټ کې په موږ کې چې کم کس مشر شو هغه مشر به موږ له رڼا راکوي او د رڼا لپاره به د هغه ټول سوچ دی چېرې په څه بانه باندې تربیتي اجتماع وکم چې زما کارکنان من الظلمات دا بل سره تاسو وایي نور ته لاړ شي دا به زموږ ټارګټ وي چې زموږ ملګري په رڼا کې یو رڼا د قرآن او حدیث نه میلاویږي دویم به خپل ملګري کشران په اربیټ کې ساتو اربیټ کشش ته وایي چې زموږ د مشر دومره کشش وي چې هغه د خپلو ملګرو نه بېغمه او بېخبره به نه او د هغې لپاره څلور کارونه دي چې موږ ته الله واله کړي یو دا چې په عبادات کې چې څوک تپوس وکړي چې ډاکټر صاحب سار په مانځه کې و که نه چې وایي چې او په مخ کې سب کې ولاړي نو موږ به وما خلقت الجن والانس الا یعبدون موږ به په عبادت کې ریګولر یو موږ به دا ثابته کړو چې جماعت اسلامي کارکن هغه 5 وخته مونځ کوي او په سب کې ولاړي د مانځه نه علاوه چې په موږ حج فرض وي نو حج له به ځو موږ به زکات ورکوو او موږ به روجي نیسو موږ دا عبادت لره لیږلي یو نمبر 1 نمبر 2 کار دا دی چې لا تفسدو فی الارض د وراني د کار نه به ځان بچ کوو چرته به موږ ورانې نه کوو موږ به دا شو کوو چې کوم ځای جنګ جوړ شوی موږ هغه په صلح کې بدلو موږ چرته صلح به په جنګ کې نه بدلو وړي راوړي به نه کوو ځکه فساد فی الارض نه موږ منې کړي یو دریم یتفکرون فی خلق السماوات والارض موږ به په اسمانه په ځمکه کې فکر ځکه کوو ساینسي تحقیقات به کوو فقهي تحقیقات به کوو په علم کې به موږ ایکسلنټ یو زمونږ وکیل به د نورو وکیلانو نه په قانون ډېر پوهیږي زمونږ ډاکټر به د نورو ډاکټرانو نه په ډاکټرۍ ښه پوهیږي زمونږ سیاستدان به د نورو سیاستدانانو نه د سیاست په چل ښه پوهیږي یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا او اخیری خبره دا وه چې د عدل د نظام د پاره به موږ جدوجهد کوو چې د ظالمانو نه خلق خلاص کوو نو چې کوم ځای کې څوک ظلم کوي موږ به مخې ته ولاړ یو د نن نه 20 کاله مخکې چې مشرف کم ظلم کاو او دا قوم ټول واغستو او د امریکې په ګوت کې کېښود هغه ظلم اوس په سعودي کې سلیمان کوي سلمان چې دی محمد بن سلمان دی اوس هغه کوي دا شی په موږ را روان دی خو چېرته چې ظلم کوي که سلمان کوي که مشرف کوي موږ به وایو چې دا ظلم دی او زه په دې کې ستا ملګری نه یم دا څلور زموږ ډیوټۍ دي خو دا ډیوټۍ به موږ څنګه کوو نمبر 1 خبر دا چې موږ دنیا ته چا رالیږلي یو په خپله نه یو راغلي یو چې زمونږ دا عقیده دویمه خبره دا ده چې په دې دنیا کې به موږ همیشه نه یو پیره به ترې واپس ځو نو چې ځو نو هلته به جواب ورکوو
نو وی به چې دا کار دې کړی دی که نه دا څلورو ډیوټۍ که دا موږ نه کړي موږ به تباه یو. د دې وجې نه موږ د هغې ډلې سره د هغې ملګرو سره ځان نږدې کوو کوم ملګري چې موږ دې ډیوټو ته نږدې کوي. نمبر 1 عبادت، نمبر 2 فساد پھیلانے سے رکاوٹ، نمبر 3 فکر اور تدبر، اور نمبر 4 عدل کا نظام. د عدل د نظام د پاره به خپل جدوجہد کوو. دا کار به تعالو کولی شي چې تاسو یو ځای یې یوازې نه کیږي. بعضې کارونه یوازې کیږي انډیویجولي، بعضې کارونه ممکنه نه چې یوازې وشي. دې وجې نه الله رسول ویلي لا اسلام الا بالجماعه. ګوره د پیغمبر وینا ده. نو د بیوقوفانو په شان به داسې نه وایو چې زه په یو پارټۍ کې نه یم. کم سړی چې وایي چې مړه دا پارټۍ پکې چا راوستي زه په یو پارټۍ کې نه یم، دا بوله دی یا قمقل دی یا لیونی دی. ځکه د الله رسول خو وایي چې که ته مسلمان یې نو بیا به ستا جماعت وي، ستا به ډیسپلین وي. ځکه نور چې دی د هغه جماعت دی، د هغه نه ګیر چاپېره یوه سیاره ګرځي، بیا ترې بله سیاره ګرځي، بیا ترې بله سیاره ګرځي. سولر سیسټم دی چې څنګه سولر سیسټم کې سیارې دي داسې دلته هم یو مشر دی، څه پکې کشران دي. نو لا اسلام دا بل سره الا بالجماعه، نو لا جماعت الا بالاماره. جماعت به الوي چې یو امیري. نو چې کم سړي ته وایي چې ته زما امیر او په هغه کې د امیر صلاحیت او هغه وایي چې نه زه به نه یم ته بیا پیم کې، نو که دی وتښتېد نو کیدای شي اکسیډنټو کې مړ شي، خدای به ترې خفه شي که نه. نو د الله د خفګان نه به یریږي چې کله ستا د صلاحیت مطابق ملګري وایي چې دا کار په تا کې دا صلاحیت شته، یا د خاندان په بنیاد، یا د علم په بنیاد، یا د رنګ په بنیاد، یا د کریکټر په بنیاد، نو بیا د هغې نه تښتېدل د الله غضب ته دعوت ورکول دي. او د الله امداد د چا سره نو یو ټکی زوم بل ید الله علی الجماعه، د خدای امداد د جماعت سره. نو د جماعت نه به ډیټیچ کیږي نه. څوک چې د جماعت نه ډیټیچ شو نو هغه به د شیطان په ولقه کې شي. ځکه رسول الله ویلي چې د ګډو د ګڼې ته څه وایي ریوړ خو په اردو کې وایي کنډک. د ګډې د کنډک نه چې کومه ګډه جدا شوه نو هغه چاته ډېر اسانه شرمخته. نو چې څوک د جماعت نه جدا شو وی ځان له به مونځ او دس کوم نو بیا هغه شرمخته ډېر اساني. اما ډېر خلق لیدلی دی چې هغوی بیا فرض مونځ پرېښی دی او بچي خو یې د دې نه خبر نه دي چې موږ مسلمانان یو. کم کسان چې ډیټیچ شوي دي نو موږ به جماعت کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. او بیا و چې کله امیر شو نو ولا امارته الا بالطاعه، بیا به ته اطاعت کې خبره به منې. د امیر خبره منل دومره ضروري دي لکه څنګه چې د پیغمبر خبره منل ضروري دي، ځکه جماعت نه بغیر نه کیږي. نو موږ به دا کار چونکې یوازې د کېدو نه دی، دا کم نظام عدل قائمول نو دا به په جماعت سره کیږي او جماعت د الله امداد د جماعت سره. نو موږ به د جماعت ډیسپلین منو. چې کله تر جماعت ډیسپلین منې نو دا یو ګران کار دی. نو د ګران کار دپاره یو څو پوینټونه دي هره توام هغه به فالو کوو ټول. په هغې کې دا دي چې کوم کسان د جماعت کار کول غواړي نو نمبر 1 به دی چې هغوی به اخلاص پوي په هغې کې. اخلاص دې ته وایي لا اسألکم علیه، دا بل سره به تاسو وایي اجرا، پیسې نه غواړم. د دې وجې نه ټیکټ به خپل لګو، ډوډۍ به خپله خورو، خو اجر به نه غواړو چاته نه وي چې له ما له زوی ونه لګاو. د دې وجې نه زمونږ غټه بدقسمتي دا ده چې کم کسان لکه ما ډېر کسان داسې لیدلي دي چې هغه د جماعت اسلامي په صفت نه مړېدل خو زوی پسې را پاسېدلی و، هغه وایي زمونږ درنګ بېره دې نه کېږي. نو چې هغه په پی ټي آی کې بیا شامل شوی دی نو هغه بیا په پروګرام کې وایي دا منافق دي. نو ما ورته پرونه پورې خو منافق نه و، نن څنګه منافق شو؟ نو هغه وایي مړه ته عجیبه خبرې کوې. نو دا بیا سړی ګمراه شي او بیا هغه خبرې کوي چې هغه هېڅوک هم په نوړی نالي. دا ولې دی اوس شرمخته اسان دی ځکه دی ډیټیچ شوی دی. نو څنګه چې شرمخته ګډه خوړل اساني داسې ردنه د ایمان نه محرومه کېدل اساني. او دا دی ځکه کوه دا کار ده وکړو چې په دې کې اخلاص نه و.
اخلاص دا چې دا کار زره دې لپاره کوم چې د قیامت په ورځ خدای پاک ماته وایي چې ته ما لیږلی وې انی جاعل فی الارض خلیفه ارض دا ما تا ته حواله کړی تا پکې څه کړي ته وایې چې زما ربه تا ماته عبادت حواله کړی هغه مې کوشش کړی تا د فساد نه منې کړی ما فساد نه دی کړی تا زه د اقامت دین یا د عدل د نظام دپاره ذمواري کړی ما خپل کړاو کړی زه ترې جدا شوی نه نو نمبړی خبره دا وه چې په تا کې به اخلاصي او دویمه خبره دا ده چې په تا کې به د هغې سره حکمت وي دې وجې نه ته به د حکمت په انداز باندې دا کار چلی او زه به څه به تاسو وایې ادعو الی سبیل ربک بالحکمت نو حکمت دا دی چې یاره نن د حل بردارۍ پروګرام دی ته راشه نو هغه چې راشي نو بیا به ورته ته د قرآن او د حدیث خبرې وکړې نو بله ورځ به ته وایې چې استقبال رمضان دی نو بله به ورته وایي چې حاجیانو له ډوډۍ ده نو بله به ورته وایي چې هفتوار اجتماع ده دا د حکمت انداز دی چې ستا ملګري پرې راجمع شي په هغې باندې یو ځای شي او ته ورته پیغام ورسې خو که ته یو سړي ته وایي چې دا غټ سټ دې نیولی دی او په تا کې څه چلی چې ته اجتماع له رانلې دا بې حکمته خبره ده نو ته به حکمت امام شافعي وایي چې کم یو سړی ته ته ګیله کې او هغه ته تا ځان له خبره وکړه دا نصیحت دی چې د خلقو په مخ کې دې وشرماو دا فضیحت دی نو ملګري به د خلقو په مخ کې نه شرمو دا حکمت دی نمبر 1 ما تاسو ته اخلاص وي دویم نمبر ما تاسو ته حکمت وي او دریم نمبر ما تاسو ته محبت دومره مینه به سړي سره کې خدای دې وبخښي لکه څنګه چې پل رازق زموږ سره کړې وه ان ستا په ذاتي معاملو کې دومره دلچسپي اخیستل بیا ستا دپاره ځای په ځای د خلقو د پاک سره خبرې کول او بیا په هغې باندې شپه ورځ روڼول دې ته محبت وی نو الله خپل پیغمبر ته څه ویلي فبما رحمت من الله لنت لهم ته به نرمې په تا کې به مینه وي ستا نه به ملګري چاپېره ګرځي ترې به خلق نه د ځان نه نو دریم نمبر سټیپ زمونږ سره محبت دی او څلورم نمبر سټیپ زمونږ سره استقامت دی استقامت دی ته وایي چې باران دی نو نن نه ځو او بجلی نشته نو نن نه کوو او مړه زما په سر درد دی نو نن نه کوو دا به نه کوې هغه څه وایي وایي چې کما صبر واصبر کما صبر اولو العزم من الرسل اول العزم پیغمبرانو چې کم صبر کړی داسې به صبر کې نو خدای دې را نه ولي خو په موږ را روانه ده چې په فلسطینیانو کومه سخته ده څنګه چې موږ مشرف کم کار کړی اوس یې دغه کوي سلمان کوي داسې چې نن په فلسطین کې کومه ده دا به سبا په پاکستان کې الله دې خیر وکړي موږ دپاره وارننګ دی چې ستاسو پسې نمبر دی او د دې وجې نه وایي د اسرائیل منصوبه دا ده چې مدینه مکه ایران او بیا ورپسې پاکستان نو چې دې ته اولو العزم من الرسل هغې چې کوم عزم مظاهره کوي نو خدای دې په موږ را نه ولي خو که داسې راشي نو په هغې کې هم د عزم مظاهره کوي نو یو پکې دی استقامت چې هر څومره تکلیفي هغه ټول به برداشت کوو او بیا اخري خبره په دې کې دا ده چې د الله نه به غواړو چې خدای پاک موږ له په دې باندې استقامت راکړي ځکه چې انک لا تهدي من احببت ولکن الله یهدي من یشاء هدایت د الله په لاس کې دی زما د خبرې خلاصه خدا شوه چې موږ خلیفګان یو په خلیفګانو کې څنګه چې نور رڼا کوي داسې به زموږ مشر رڼا ورکوي او څنګه چې نور خپل سیارې په کنټرول کې ساتي داسې به موږ خپل ملګري په کنټرول کې ساتو او د هغې دپاره به د جماعت انتظام کوو د جماعت نه به لرې کېږو نه په جماعت کې ډسپلن اطاعت ته هغه به کوو او بیا څلور خبرې چې لاول به اخلاصي بیا به محبتي بیا به استقامتي او بیا به نرمي د خلقو سره کولی دا صفتونه په ځان کې پیدا کوو که دا کارونه موږ وکړل نو گویا کې موږ د خلق خپل حل پاسداري وکړه که د حل پاسداري دې ونه کړه نو دا دومره خطرناکه خبره چې هغه آیاتونه زه تاسو ته وایم په سړي غونډې زیوزک شي یحلفون بالکذب دې د دروغو حل پوچت کړی و او دا دې سره که نکاح یې سړي کو نو هغه پکې 50 تولې سره ووې موږ وی ورکه وی دا لم وی خو ورکوي نه نو ما وی چې تا ویلو نو وی او نو ما چې ویلو اوس به یې ورکې وی دا ورکول له ما نه ویلي دې ته وایي یحلفون بالکذب نو یحلفون علی الکذب او دی خو په دروغو قسم خوري وهم یعلمون
او دی په خپويږي چې زه دا چل کومه نو ته خبره اعد الله لهم عذابا الیما. ډیر خطرناک دی ګوره. الله دې موږ ټول د حلف د پاسدارۍ توفیق راکړي. اعد الله لهم عذابا شدیدا. اور پسې سوئی الله دومره خپره انهم ساء ما كانوا يعملون. ډیر خراب کار دی خلقو کو. نو په دې نه بل بڑا خبره شته نو موږ ان شاء الله اوس حل پوښتو خدا پرشتیا سره اوچتو خدای دې موږ د خپل عذاب نه وساتي. او بیا په دې آیات کې ورپسې وایي لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم. دا کم بچی چې تا ته وایي چې د درنګ د پاره اخواشه ما ته نوکری میلاویږي دې لپاره اخواشه مال ترانسفر کوي دې لپاره اخواشه دا بس تا په کار را نشي. دا بچی بس تا په کار را نشي. لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. خدای وی زه پریدم نه الته به همیشه. بیا په اخر کې اولئک حزب الشیطان. دا شیطان ملګری دی. الله دې موږ د شیطان د ملګرتیا نه وساتي او خدای دې موږ له د حلف د پاسدارۍ توفیق راکړي. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.